او دغه رنګه د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام لور مبارک و په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ډیره ګرانه و ډیره ګرانه لور و او د جنت د شذو سردار ده ایو خبر را په یو سره جته ګرانه ته پدې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې یو ګډه مبارک باندې حضرت حسن رضی الله عنه نازو پر دا بل ګډه باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو کښنی زوی او هغه کښنول نو جبرئیل امین وراله چې دا دوه ګلان ستاسو مخ ته وس ناس یو ستا بچی دی یو د مسیدی د فاطمه الزهرا بچی دی په دې دوه کې دی ور روح وزر څخه قبض کوي کم ګل ورکړي الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل چې زما بچی ابراهیم ولدغه ورکوم چې دا روح قبض حضرت جبرئیل علیه السلام ورته وویل ولې دا د زوی دی دا د مسیدی زوی خو چه رقم چې تر مسیح ګران نبی علیه السلام ولنه په حضرت عبدالله باندې یا حضرت ابراهیم په دې باندې زما زړه زیریږي زه په تکلیفېږم زه په ګرمجن کېږم او حضرت حسن باندې زما لور فاطمه الزهرا ګرمجن کېږي هغه زه نسم برداشت شوی دا برداشت شوی زه د خپل لور ګرموالی نسم برداشت شوی د خپل زوی غم برداشت شوی بیا هغه چې زوی په هغه شمال کې انا لله وانا الیه راجعون دا فاطمه الزهرا سبحان الله نو ولد مناقبه دي نو ولد مناقبه دي د فاطمه الزهرا د جنت زردارم ده بیا په جنت کې وای داسې روشنايي په سرونه به چې په جنت کې کوم رڼا و هغه رڼا په پټ کې داسې رڼا براشي وای د جنتیان ماریان چې دا څنګه رڼا راځي وای د الله تعالی د طرفه بلا کیف رقصي چې دا حضرت فاطمه الزهرا په خپل بنگله کې د حضرت علی سره وخندل دا د غشور روشنايي ده د غشور رڼا دا هغه زنانه ده خدای تعالی دې شفاعت را نصیب الله تعالی دې د دې دار را نصیب دا هغه زنانه نور ډیر واقعات ډیر مناقب دي زما مجلس په بل شي کې تر دې قربان سم نو دغه حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها د منځ سره دومره مینه او محبت درلودي چې کله به دا مبارکه د شپې پر منځ باندې ودرېده نو دومره اوږد لمونځ به کوي کتاب لیکلی دی چې حتی تورمت قدماه تر دې حده پورې چې د دې دواړې پښې مبارکې مشرفې به د ډېرو درېدو په وجه باندې وپړسېدې ټوله شپه په پر عبادت باندې ولاړه کتاب لیکلی دی چې یو وخت حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د ژمي په یخو اوږدو شپو کې په تهجد باندې ودرېدل نو د دوه رکعاتو نفل نیت وتړی حتی چې په هر رکعت کې د قرآن مجید یو آیات په ډېر اطمینان او ډېر سکون سره وایي څوکه یو آیات په حرف باندې وایي نو دومره ډېر تلاوت یې وکړي چې کله سلام وګرځوي نو چې وی کتل صبح صادق نږدې یعنی د سحر و داخلېدو ته لږ وخت پاتې سحر داخلېږي نو خپل مبارک لاسونه د دعا دپاره پورته کړل او په ژړا سوله او خدای ته وژړل او الله تعالی ته یې دا عرض وکړي چې ای الله ما خو صرف د دوه رکعاتو نفل نیت تړلی و دا شپه څومره لنډه وه دا خو صرف په دوه رکعاتو کولو سره ختم شول سبحان الله حضرت فاطمه رضی الله عنها دومره په خوند او اطمینان او سکون سره لمونځ کوي او تلاوت کوي چې تر سهاره پورې پر نفلو باندې ولاړه وه خو بیا یې هم الله جل جلاله ته د شپې د لنډوالي شکایت وکړي چې خدای پاکه دا څومره لنډې شپې خدای تعالی دې زموږ په حالات باندې رحم وکړي پر موږ باندې خو یا په فیسبوک باندې را باندې تېره شوله یا په فلمانو باندې را باندې تېره شوله العیاذ بالله یا په فیسبوک په جور باندې را باندې تېره شي شپه دا وګوره د عبادت ګزاره دا خلک دا رقمونه 15,000 واقعات کتابو راوړي چې سهار به ژړل ولي الله ما خو دوه رکعته نفل خالي کوو په دغه شپه کې دا څومره لنډه شپه ده بیا هم دغه لنډوالي د شپې شکایت کوي خدای پاک ولي الله څومره لنډې شپې الله د ژمي هغه اوږدې شپې مفتي عبد الجبار مفتي عبد الجبار
خدایا ستاد دین خادم بچی د هوا آدم خدایا ستاد دین خادم بچی د هوا آدم